الرب في رضا الوالد الله رضا د پلار په رضا کې ده وسخط الرب في سخط الوالد الله خفګان دا د پلار په خفګان کې دی کو تا خپل پلار په خپله بد اخلاقۍ خفه کړی دی په خپل رب پسې جو نشي راضي کولی کعبې له مه ځه دومره پیسې لګې دومره لرې ځې کعبې ته کتو کې چې څومره ثواب دی دومره ثواب پلار ته مخ ته کتلو کې دی ما من ولد بار ينظر إلى وجه أبيه نظرة رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة أجر حج مبرور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ځوان چې د پلار مخ ته د احترام په نظر ګوري د پلارانو قدر کوئ پلار مه خفه کوه پلار تا ته واپس جواب نه درکوي دا بوډا دی ته ځوان یې دی تا له اوس سپېړه نه درکوي خو یاد ساته د پلار زړه چې د خفه کو نو د ده په ځای به درله اوس سپېړه رب ذوالجلال نه او د الله سپېړه ډېره خطرناکه د الله ګزار ډېر خطرناک دی هغې نه ویرېږه پلار باندې په برندو سترګو جواب مه ورکوه پلار ته مخامخ رد بد او کنزل ویل مه کوه دا مخ به یو ورځ الله ستا نه فنا کړي ته به ډېر خفه یې د لوی اختر ورځ به کور ته به راشې پلار به دې په ادیره په تورو خاورو قبرستان کې پروت وي د پلار کټ به خوشی ارمان به وکړي کاش بوډا کاکا مې ژوندی وی اوس ورله کټ ته راغلی وی او یو خبره مې ورسره کړې وی بابا جانه لوی اختر دې مبارک شي دا ورځ به در باندې الله راولي لاړ شه تپوس وکړه د هغه خلکو نه د پلار د قدر قیمت چې د چا پلار الله اخیستی دی او تورو خاورو ته یې لېږلی دی د ده په کور کې هر نعمت شته د اختر په ورځ باندې بچي دي ښځه ده کپړې دي نعمتونه دي خوراکونه دي خو پلار نشته دی په کور کې دا کور ډېر خوشی دی دا کور ډېر محرومه دی دا کور ډېر خالي خالي ښکارېږي دا وران وجار ښکارېږي لکه په کوټه چې د پاس چت نه پروت د اولاد د لاسه چې د پلار نعمت الله واخیستلو لکه د کوټې چت چې ورتاو شو بېسوري پاتې شو دا سپین ډکي دا سپینه ګیره دا سپین ویښته دا د الله نعمت وګڼه الله له د دې نه حیا ورځي چې د شپې ناوخته ته تر څو کور ته نه یې راغلی او دا بوډا پلار په سپینه ګیره الله ته دعا کوي خدای زما بچی کور ته په خیر را ورسوه قسم په رب العالمین کو تا ته د دې دعا قدر و قیمت معلوم وي چې د دې بوډا پلار د سپینو ډکو د دعا د وجې نه د الله عرش شلوي تا ته به احساس وشي خو چې کله ته د دغې سپینو ډکو د دعا نه محرومه شي چې په تا پسې شاته د سپین ګیري بابا دعا ختم شي د پلار مرګ ته نه خوشحالېږئ ما ته میراث پاتې شو د پلار په مرګ سره ته د لوی میراث نه د لوی سرمایه او د لوی دولت نه محروم شو ته چې د کور نه راوځې او پلار نه رخصت واخلې باباجي زه بازار ته ځم باباجي زه دکان ته ځم زه سکول ته ځم زه هسپتال ته ځم او هغه تا ته وایي زه بچیا الله دې مخې ته رڼا کا دا یوه دعا د سرو زره په تول سره په تول باندې وتله خو چې پلار دې کله نه موجود په دنیا کې بله هستي داسې نشته دی چې هغه تا ته ووایي زه بچیا الله دې مخې ته رڼا دا د سرو زرو سره په تول باندې وتله لویه سرمایه درنه لاړه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایي ما من ولد بار ينظر الى وجه ابيه نظرة رحمه ځوان زلمی چې کله د پلار مخ ته د احترام په فضا باندې ګوري هسې ورته ناست الا كتب الله له بكل نظرة اجر حج مبرور الله رب العالمین ورله په هر یو نگاه باندې چې دا یو پیره ورته وګوري او بیا سترګې واړئ او بیا ورته وګوري او بیا سترګې واړئ دا هر یو پیره باندې کتلو سره الله د یو قبول شوي حج ثواب نصیب کوي صحابي تپوس کوي او ولو ينظر كل يوم 100 مرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم د الله حبیب یو سړی به پلار ته د ورځې سل ځله ګوري په کور کې ورسره یو ځای پاتې کېږي نو دله به الله د سلو حجونو ثواب هم ورکوي یو حج له چې ځې په نن زمانه کې د 15 لکو نه په کمه باندې دا سفر تا ته نشي نصیب کېدلی کور کې درته الله مفت درکړی دی یو حج چې په 15 لکه کې په ورځ کې سل ځله د پلار مخ ته ګوري د سلو حجونو ثواب الله درکوي ملټیپلای بای 15 لاک ضرب ورله ورکړه چې څومره پیسې ترېنه جوړې شولې دا مفت سهولت درته الله په کور در نصیب کړی دی پلار خفه کې پلار مه خفه کوه پلار خفه کېدلو سره عرش باندې رب خفه کېږي